ملائکو ته هم هغه رسولان ویل کېږي دا واسطه وي د الله او د پیغمبران علیهم السلام والتسلیمات په منځ کې دا واسطه ګرځي نو دې ته ځکه رسول ویل کېږي قاصد چې ورته موږ وایو او فرشتې دا نوراني مخلوق د رب العالمین د نور نه پیدا کړی دی مذکر مؤنث دا پکې نشته د خواهشاتو معده نشته صرف د الله تبارک وتعالی بندګي او تابعداري کوي او د هر یو انسان سره څلوېښت 24 فرشتې وي د انسان حفاظت کوي لس فرشتې د ورځې د انسان حفاظت کوي او لس فرشتې د شپې د انسان حفاظت کوي شل فرشتې شپې دوه فرشتې د ورځې یو په خیر وکړه یو په ګس وکړه باندې ناست وي د انسان نیک اعمال بد اعمال لیکي چې موږ کرامن کاتبین وایو او د شپې هم دوه هغه فرشتې وي چې هغه د انسان پر اوبو ناست وي کرامن کاتبین او د انسان هغه اعمال او بد اعمال هغه لیکي دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې ګرځونکي دی الله تبارک وتعالی فرشتو لره او رسولان ولي اجنحه ورسولان چې دا رسولان دي واسطه دا قاصدان دي استاذ دي ولي اجنحه چې هغه خاوندان وزر مثنا د چاپه په وزر د فرشتو ومروتنا مثنا وثلاث او درې ورباع او سر وزر دي او يزيد والله تبارك وتعالى زيادة في الخلق وفيدايش ما يشاء هذا الله تبارك وتعالى فخشي یا دا وزر یادوي چې الله تبارک وتعالی د فرشتو دا وزر پیدا کېدل د نور هم سیوا کوي او یا دا چې دا فرشتې په پیدایش د فرشتو د الله تبارک وتعالی سیوا کوي لکه حدیث کې راځي نبی علیه السلام جبرئیل امین لیدلی او خپل اصلي شکل کې چې د هغه 600 وزر وي او بل روایت کې راځي چې 200 وزر وي او خپل اصلي شکل کې نبی علیه السلام جبرئیل امین وپېژندلی یو په مکه مکرمه کې او یو د معراج په سفر باندې سدرۃ المنتهى په مقام باندې نبی علیه السلام جبرئیل امین انسان خپل اصلي شکل کې لیدلی او د دې علاوه جبرئیل امین براتو لکه صحابي دی تحیة الکبیر رضی الله تعالی عنه شکل کې به جبرئیل امین هغه انساني شکل کې راغلو د صحابي په شکل باندې او راغلو او وحی به راوړه یا د دې علاوه حدیث جبرئیل هغه کې نبی علیه السلام جبرئیل امین انساني شکل کې راغلی ته پوښتنه کوي ایمان څه ته وایي اسلام څه ته وایي قیامت به کله راځي او دا ټول خبرې ته پوښتنه کوي احسان څه ته وایي او بیا لاړې صحابه مبارک ته الله تعالی کوي تاسو نبی علیه السلام فرمایي چې دا جبرئیل امین او هغه تاسو ته دې ذکر کول او د سوال طریقې ته خوله دا به هم راځي والله فرمایي